دوستانو پروګرام د خیبر پاس زم تاسو کوربا راحت شینواری ما سره خپل همکار کیمرامین د هجرت علي افریدي وړاندې کوم د مینې محبت نیک هیله او امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړه خوشاله یې تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې وخت په وخت مونږ تاسو ته د خیبر د سیمې شاعرانو ادیبانو مرکه وړاندې کوو دا وخت مونږ د ستر مصری خان خاطر افریدي مزار لراغلیو صدوخیل علاقه افریدي زخخیل لنډی کوتل ډیسټریکټ خیبر دلته کې خاطر افریدي مزار دی اول به تاسو ته زدا مزار خوم هجرت علي ته گزارش کوم چې ګر چاپیر دا ډیره زړه ډیره دا خاطر وایي چې د خاطر رنگین غزل ته حیرانېږم په دې خړ خیبر کې سدي بیل خاورو ګر چاپیر غرونه دي خړ پړ خیبر دی او په منځ کې خاطر افریدي پروت دی الله دې روح خوشاله لري او ولای جنتونه نصیب کا ډیر د پښتو ژبې خوږ شاعر مونږ با چې کوم ګران میلمه دی مونږ سره پروګرام کې هغه د یار حسین ساحل افریدي یار حسین ساحل افریدي د درې کتابونو خالق ته نمبر 1 کتاب په 1994 کې چاپ شوی په ساحل چاپه دویم کتاب یا اوس یو څو کال کېږي چې چاپ شو هغه نوم د سار او دریم کتاب یا چې دی هغه بالکل چاپ ته تیار دی چې هغه نوم د جړوبای یعنی ابشار ساحل افریدي چې دی غزل سره مینه کوي نظم سره مینه کوي چاربیت هم لیکي نور سنپونه هم چیړي او ډیر خایسته خوږجبه شاعر دی نن په خیبر پاس کې مونږ میلمه دی دوی سره مونږ خبرې کړو خو هغه نمخ کې ز ساحل افریدي نه چې تاسو نه شروع کوم نو ابتدای د ساحل افریدي د شعر نکم چې ز ساحل په افریدو کې زخخیل یم ز ساحل په افریدو کې زخخیل یم خړ خیبر زما وطن دی غرونه غرونه السلام علیکم ساحل افریدي وعلیکم سلام وعلیکم سلام ډیره مننه د راحت شینواری ډیره مننه د هجرت افریدي ډیره مننه چې مونږ سره دا وخت واړی دا د شاعرانو یو حوصله افزایي کیږي د شاعرانو د فن او د شعر او شاعري هم ډیره دنیا ته په ګوته شي دا ډیر ښکلی کار دی او د زیار کار دی خو د پښتو د ژبې د مینې د محبت ادوینې دا وخت وښکلی دی ډیره مننه ډیره مننه ها مننه کوم ساحل افریدي اول خو ټولو نه اول را دا ووایه چې ستر مصری خان خاطر افریدي په مزار کې ناست یو مونږه تاسو خوش قسمتۍ نه د خاطر افریدي غېږه لیدلې ده لمونږ کتونکو اوریدونکو ته ووایه چې خاطر افریدي کې خو بالکل دې کې خو شک نشته چې ډیر نوموړی شاعر او ډیر ښایسته شاعري یې کړې هغې نه علاوه تاسو پکې نور څه خصلتونه لیدلي او څنګه انسان و نو خاطر صاحب علی د روح په جنتونو کې مونږ سره نو د ما د دغه د ډریورۍ پیله پیراوه چې زه کابل له مې غنم یوړل سیلوله نو باغ علي مردان کې مې خاطر ولیدو چې دیواله ته ناست و حالانکه چې زه د بچپن نه شاعر شوی یم خو بیا د پوهې او د عقل او د ژبه ماله ناظر استاد او د حمزه بابا د محفلونو ماله راکړي نو خاطر سره زه کېناستم نو یو ساعت یې هسې راته وکتل سلام یې واخیستو خو بیا رانه پورته شو بیل کېناستو داسې کتابچه وه ورسره یې راوښکته لیکل میکل یې ټوټه پوټه وکړل نو بس بیا یې کتابچه دغه کړه بیا راغی او ما سره یې لاس میلاو کړو چې خفه نه شي ما تاله په هغه ټایم کې د روح در نه کړو خو زه په خپل دغه کې وم دا شاعرانه بیا خطا کېدو نو ما ورته وی چې ما به دا خفګان دی چې ارمان کړه تا په دا عمر کې ما فرق نه وای راوستلی خو بس ما ته هم پته نه وه نو زه بخښنه غواړم چې نه دا خبرې نشته ډیره مننه نو بیا مې ورته وی چې تا کوم یو غزل لیکلو نو هغه غزل یې په دغه کې چې غالبا دا 1967 داسې کال به و چې عشق کړم آباد د ګړنګونو په سایرونو پرېوتم د لرې وطنونو په سایرونو او غر کې به سترګې به زما شي اخر غر کې په ژړا کې ګرځي چې کښتۍ د طوفانونو په سایرونو نو یو شعر یې داسې و چې سعید زم شاعر وم خو ما د ابتدایي شاعري وه او خاطر چې و که نه خاطر و نو چې رښتیا خبره یې یو شعر یې په ما کې داسې پوره ځای پیدا وکړو او بیا ورسره شپه مې راغله نو شپې چې که نه بیا ما ته وایي چې ورکه زه داسې واورم چې تاسې په نښېلو کې یو شاعر را پیدا دی
او چا خو به ته نه وي همنشین ته خلوص دلته د ما چې بالکل هغه زه یم نو چې ته راته څه وایه نو بیا مې یو غزل نیم هغه یو بیت راته معلوم دي چې کله په لیمو چې تور باڼه وایي غوټ مې په ازغو لکه چې زړه وایي او شي مې ورته ټول بدن ازغي ازغي او پټه چې رقیب ورسره خوله وایي او زړه یې د ساحل نه په رڼا زړه یې همنشین نه په رڼا وړی دلته مې همنشین تخلص و زړه یې همنشین نه په رڼا وړی او غله خو پردي کلي په تیاره وایي نو وی چې د اخري کسر کې لږ پاره کړی و نور د بالکل خیالات ډېر ښکلي دي او ته د بابا حمزه بابا د نظیر استاد محفل لرو درومه خیبر د جام لرو درومې ډېر شاعران لوګای صاحب دا ډېر یې راته وخل او ته رادرومه او ته به ډېر زر دغه ته ورسېږي تعلیم یافته یې نو بیا چې زه راغلم د حمزه بابا نظیر استاد سره میلاو شم نو هغه هم د غزل د ما ډېر ښکلی چې استاد هم نشته او تا داسې غزل لیکلی خو د اخري کسر باندې هغه مو ویل چې غل په غونډ کلی نه وایي په کلي کې یو کور وایي نو کسر ما داسې لیکلی و چې زړه یې همنشین نه په رڼا یوړو او غله خو پردي کلي په تیاره وایي چې نه غله پردي کورونه په تیاره وایي نو دغه مې بیا دغه په تابه ولیکلو نو ډېر خاکساري وه پکې دومره د خبرو خوږ و او مزایا اندازه مو پکې ما ورته چې ته دا یوه ته ډېر په ځیر ګورې وایي چې د ما سره د ګانډو پیسې وې دغه رانه ټولې پیسې بای کړې وې چې راکړه په یوه دازې ګټو او خلک خو باولي دي خو هغه چې وکنه چا خو پرېږده چې د ګانډو پیسې یې د ما نه بای کړې نو ورته ومې مو چې چورت مه خرابوه پیسې هم د ما سره شته لاره مې خپله و چې څومره سامان اخلې تاوان یې د ما که ولګې بیا د ما او ګټه د تا وی چې مړه خدای دې ډېر خوشحال و آباد لره یاسین حاجي انډیوال دی بس وی ګیله دې راورسېږي هر څه هم ډېر دي او خدای دې آباد و خوشحال لره نو ډېر خوږ ژبه انسان و ډېر خاکساره انسان و او مینهوال انسان و شاعر کې هم دغه خصلت دی چې هغه د ځان نه شاعري شروع کړي دا نن سبا شاعران خو مړه دا کبر دی دغه نه دا خبرې نه وي پکار شاعر چې د ځان نه شاعري شروع نه کړي د ځان نه ادب شروع نه کړي نو به بل ته څه نصیحت وکړي ساحل افریدي راجو ستاسو ژوند طرف ته ستاسو شاعرۍ طرف ته ټولو نه لومبۍ پوښتنه در نه کوم چې ستاسو شاعري کله شروع کړه څونه وخت وشو چې تاسو شاعري کوئ نو زه خو چې وړوکی وم چې ما د میرایدار د خدای بخي د هغه په دغه کې یو استاد یې نیولی و قرآن شریف پې هم وښالو و د مدرسې سابقم نو په هغه وخت کې چې که نه زه وړوکی وم چې زه که درته وایې چې پیدا یې شي شاعر یم نو بالکل ته دروغ خبره به نه خو بیا چې دا پویه کومه ناظر استاد چې ما سره کومه خواري کړې حمزه بابا خو د کله کله میلاوېدو زیات دغې په پېښور کې و نو ناظر چې که نه یو ځیرک انسان یو خوږ انسان دا و چې دغه نه به راکوز شو تحصیل نه نو موږ سره بیا خپل دغه نو په چال کې به راته چې څه دې لیکلي نو چې ورته ومې به وخل نو اول دغه کې خو یې وټاکلم چې د تشبیهات د ډېرو خبرو باندې هغه پوه کړم نو بیا د هغې نه پس بیا راته چې ویې ورځې نه بلې لخه کېږي او دا مې هم زړه ښه دی چې ما په شاګردانو کې تا د ما په خبرو باندې عمل وکړو الله دې د روح زموږ د ټولو سره بجنت کړي ښه ساحل افریدي دویم تپوس دا دی چې تاسو نظم هم لیکئ تاسو غزل هم لیکئ خو چې کوم مینهوال دي د پښتو ژبې چې کوم شاعرۍ سره مینه کوي هغوی د ستاسو دا نظم ډېر خوښ شوی دی نو ستاسو لږ مونږ کتونکو ته دا ووایئ چې نظم تاسو مطلب غزل په مقابله کې دومره ښکلی څنګه لیکئ دې خاص وجه شته نو بس دا چې یې د خامخا ذهن دی که نه غزل خامخا خواري غواړي چې رښتیا خبره یي د نظم غزل چې که نه حمزه بابا چې کوم لیکلی یا ناظر استاد لیکلی یا دغه خاطر لیکلی دا ټول هم زه د ځان نه استادانو ښه ګڼم د خیبر اپیرې ښه نه دغه نشته خو مونږ هم کوشش کوو چې ښه غزل ولیکو خو په نظم باندې د ما دومره عبور حاصل دی چې ما مور مړه وه
نو شپې په 3 بجې باندې زه یوه خور مې هغې خواته تلم چې راپورته شه نو راپورته شم چې خیر وایي چې مادې خو پاک ورسېده ما چې ورسېده وایي چې ورسېده ما چې بیا وایي چې بهر پراته وو خو بس ته دې حجرې له ووځې یا حجره به سمبال کړو بالښتونه کټونه او دا و چې مور دغه او خیري دغه وکړه نو بیا مې کاغذ راواخیستو ما چې خطا څه به رپم نه کړو نو که یقین دې شي چې دا شاعري په ما باندې داسې وه لکه باران چې ما په مور باندې کومه نظم وویلو ولیکلو چې بیا ناظر استاد دلته مې په دغه کې ویلو په محفل کې ویلو چې ناظر استاد د سرګونه موخې تالی شوې چې تا دومره درمان نظم نو بیا د دغې نه ډېرو خلکو بیا نظمونه ولیکل په مور باندې زه هم دا نه یم چې یو ما لیکلی خو نه که زه دا وایم چې په مور باندې نظم لیکل دا ابتدا ما کړی و پوه شوې چې خلک بیا ترې ډېر متاثره شول نور به یې ښه هم لیکلي داسې هم نه ده چې بس زما غزل ده او خیري دغه نه ښه شاعران شته دی او دا و چې په ساحل باندې کارم د پاک مولا دی په خیبر کې چې د نظم بابا یاد شوه نو بس نظم چې که نه نظم بلکل د ما خوښم دی او لیکل یې هم راته اسان دی او غزل ډېره ستونزې غواړي حالانکه چې غزل مې هم لیکلې کمزوري هم دي پکې داسې هم نه ده خو ښې غزل هم شته پکې معیاري غزل هم شته مینهوالو نظم ډېر خوښ شوی ګرانو کتونکو یار حسین ساحل افریدي موږ سره میلمه دی پروګرام د خیبر پاس کتونکو تاسو ته یو معلومات در کوم چې یار حسین ساحل افریدي داسې نظمونه او غزل هم لیکلي چې په هغې کې داسې الفاظ استعمال کړی چې په هغې باندې دا شونډې نه رابندېږي لکه مطلب زه لفظ وایم میم نو میم باندې شونډې بندېږي بې باندې شونډې بندېږي پې باندې هم شونډې بندېږي نو ساحل افریدي داسې نظمونه او غزل هم لیکلي چې هغې باندې دا شونډې نه بندېږي لکه مطلب اوس پتې تپوس وکړو چې یار حسین ساحل افریدي دا راته ووایه چې شونډې نه به بندېږي دا خیال دې څنګه راغی او دا خو دومره سخت کار دی دا دې څنګه ولیکل دغه غزل چې که نه ناظر استاد له مې ما ورته ویل مو چې یو دوه بهته راله ولیکه و 3 ما لیکلی دی وایي چې راکړه 15 خو بیا له ولیکم و ما چې شرط پکې دا دی چې غزل به هم معیاري وي بیتونه به هم معیاري وي و شونډې به هم پرې نه بندېږي وایي چې ته تر خلاص نو بس سبا بله ورځ زه د حمزه بابا سره پښتنې له راغلي وو د هغه او خیري ژوند دغه هم دی نو بیماره حالت کې و نو ناظر استاد چې راغی هسې جوب ته لاس کړو و دغه ما په مخ راویشتو چې ټوله شپه مې تېره کړه و یو شعر مې ونه لیکلو دا څه مصیبت کې زه اچولی یم نو بیا ما ورته وخندل ما چې ما 14 بیته لیکلی نو ویې ویل چې دا روغ څنګه پاتې ما چې بس دا الله مهرباني او تاسو کوشش دی چې زه دغه حد ته ورسالم نو حمزه بابا ته مې وویل حمزه بابا پوښتنه وکړه چې تا و نظیر سره نوم جوړ په څه خبره ما ورته ویل چې داسې حساب دی او دی بس ویې نه لیکلو او ما ورته ویل چې ما 14 بیته او کمال پکې دا دی چې شونډې پرې نه بندېږي او غزل هم معیاري دی نو هسې حمزه بابا وکتل سوچ یې وکړو وی چې یو ناممکن کار دی ممکن کړی نو دا هغه راته وویل ما چې بس دا ټوله د الله مهرباني و تاسو د استادانو ساحل صاحب یو شعر یې ورته یاد دی بلکل که یا غزل به ورته ووایه دا ګرانو کتونکو هغه ځای وایي چې حمزه بابا یې صفت کړه او دوی استاد ناظر بابا صفت کړه او ډېر یو کمال شعرونه دي چې مطلب سوچ وکړئ چې هغې باندې شونډې نه رابندېږي یار حسین ساحل افریدي لیکلی غزل هم ارشاد نو غزل په دا رنګ دی چې عشق ګران شو د اسرو انتظار نه وای عشق ګران شو د اسرو انتظار نه وای خوشحالۍ وای د دردونو اظهار نه وای و نور هر څوک تنګسې وای تېرېدلې خو اشنا د ستا د څنګ نه کنار نه وای وی احساس را سره نه و ډېره ښه وه د وړو غوندې ژوندون وای هوښیار نه وای و د ستا حسن شوه رڼاګانې تیارې وې چې ورکړی د دنیا ته دیدار نه وای و نور داغونه د رنځور د زړه نه وران شو دریغه دغ د ستا د ګزار نه وای و د ګلشن ګلونه داسې ښایسته نه وو چې لیدلی یې ستا ښکلی رخسار نه وای
خو د خوږو ویلو هر چرته رواج وای د ترخې وینا چاته اظهار نه وای او د زړونه د راویښ کړه شور یې جوړ کړو چې جوړ کړی د نن داسې سینګار نه وای او تاتارې نه د تیرا ګوره ساحله هلته جوړ د دواړو کور وای اغیار نه وای ډېر ښه تاتارې نه د تیرا ګوره ساحله هلته جوړ د دواړو کور وای اغیار نه وای ګرانو کتونکو دا هغه غزلو چې ټول پکې داسې لفظونه استعمال شوي چې شونډې پې نه رابندېږي نو یقینا چې دا ډېره خواري او په 3 میاشتې کې ساحل افریدي لیکلی نورې غزلې لیکلی نو 50 غزلې به ما ټاپ لیکلې وای خو په دغه مې دماغ ولې کړم چې دا یو ډېر زبردست په 3 میاشتې کې دا غزل لیکل شوی څومره خواري په کړې او ټول پکې هغه الفاظ دي چې شونډې نه رابندېږي یار حسین ساحل افریدي سره خپله مرکه جاري ساتو ساحل افریدي ستاسو په اردو کې هم شاعري کړې ده بابا غزل هم په اردو کې شاعري کړې وه اول خو دا ووایه چې تاسو تعلیم څومره دی او اردو کې هم شاعري څنګه شروع کړه دې څه کیسه وه ولې ضرورت پېښ شو یو خو زما د ژوند زیاته حساب پسند پنجاب کې تیره او ډریوری پیشان وه او لارین وې او د اردو شاعرانو سره به زه میلاوېدم نو یوه راله داسې دغه راکړو چې مړه دمره د خلک د پښتو شاعرۍ دغه کې په اردو کې لږه شاعري خو وکړه نو بیا یو څو غزلې مې ولیکلې په دا کتاب کې دي نو که یو دا کتاب به زه وروسته مینهوالو ته وښوم فلحال تی اردو یو څو شعرونه اورو ډېر کم پښتو شاعران وي چې هغه په اردو کې شاعري کوي او خصوصا هغه شاعران چې دونه ډېر تعلیم هم نه لري او نامساعد حالاتو له وجه یا ژوند هم مختلف مسایلو ښکار وي خو هغه باوجود هم په اردو کې شاعري کوي نو دا ډیره د ویاړ خبره ده ډیره د فخر خبره ده موږ ساحل افریدي باندې فخر کوو چې هغې پښتو ژبې سره سره قومي ژبې اردو کې هم شاعري کړې ده او لکه څرنګه ساحل افریدي وویل چې وجه یې دا ده چې دوی په سند کې او په پنجاب کې ډېر وخت تېر کړی هلته یې پنجابیانو سره اردو سپیکر سره ناسته پاسته وه او هغې ادب لیکوال ورته ویلو چې په اردو کې هم شاعري وکړئ نو راځئ مینهوالو د ساحل افریدي اردو یو څو شعرونه اورو نو غلطو بخنه غواړم خامخا مادری زبان مې اردو نه دی خو بیا هم یهی چې کی میں نے جب یار سے وصلت کیا دہانی کی میں نے جب یار سے وصلت کیا دہانی تاثیر سے محسوس ہوا زحمت کیا دہانی کی میں نے جب یار سے وصلت کیا دہانی تاثیر سے محسوس ہوا زحمت کیا دہانی طویل مدت کے بعد ملی تواب سر عام طویل مدت کے بعد ملی تواب سر عام آنکھوں میں کہہ گئی خیریت کی یاد دہانی طویل مدت کے بعد ملی تو وہ بھی سر عام آنکھوں میں کہہ گئی خیریت کی یاد دہانی وہ کون ہے جو ہمدرد ہوگا بوقت مصیبت وہ کون ہے جو ہمدرد ہوگا بوقت مصیبت اب کس کو سناؤں اپنی غربت کی یاد دہانی وہ غریب سے انتقام لینا رواج بنا دیا ان ظالموں کو کون کرے ظلمت کی یاد دہانی وہ دکھلائے جب جگر پہ میں نے زخموں کی تصویر شاید ان کو بھی یاد ہوگا حسرت کی یاد دہانی وہ جدھر بھی نگاہ ڈالی تو نظر پہ آئی تو جدھر بھی نگاہ ڈالی تو نظر پہ آئی تو اب کس کو بتاؤں تیری کثرت کی یاد دہانی دا آخری دو شعرونه زه وایم مینهوالو اٹھائیں گے قلم اپنا اب ظلم کے خلاف اٹھائیں گے قلم اپنا اب ظلم کے خلاف ضمیر مجھے پکارتا ہے غیرت کی یاد دہانی او اخیری شعر دی چې آج کس خوشی کے بدلے میں مسرور ہوئے ساحل واہ واہ کیا بات ہے آج کس خوشی کے بدلے میں مسرور ہوئے ساحل شاید کسی کی یاد ہوگی دعوت کی یاد دهانی ډیر له ساحل افریدي یقینا چې ډیر ښایسته اردو شاعري تاسو کړي ګرانو کتونکو یار حسین ساحل افریدي دا دویم کتاب دی چې نوم یې دی سار دی باندې بره شعر هم دی ما په ټایټل وویل او دا چاپ شوی دی یار حسین ساحل افریدي کتاب دی د خیبر د غرونو تصویر هم دی پکې او دا کتاب چې دی په کال 2015 کې چاپ شوی او لکه مونږ مخکې پروګرامونو تاسو ته ویلي چې کوم پښتو ژبې قبایلي شاعران دي هغه مالي
لحاظ سره ډیر بې وسه وي هغه نشي کولی چې خپل کتابونه چاپ کا او داسې یو شمېر کتابونه چې دوی چاپ ته نورم تیار دي خو هغه نشي کولی چې هغه چاپ کا دا کتاب چې دی سینیټر الحاج تاج محمد افریدي دوی سره مرسته کړې وه مالي او هغې مالي مرستې سره دا چاپ شوی دی او یو بله ضروري خبره دا ده چې ساحل افریدي بل یو کتاب دی چې هغه نوم دی جړوبی جړوبی په پښتو کې ابشار ته وایي که نه ابشار ته وایي هغه چاپ ته هم تیار دی نو دلته چې مونږ کومه کلتوري څانګه ده او ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی او په تیره دلته چې کوم واکمن خلک دي شتمن خلک دي هغوی په کار دی چې یار حسین ساحل افریدي او د نورو ملګرو چې لیکې چاپ ته تیار دی په کار دی چې مخکې راشي او مرسته یې وکړه او چې کوم دا شاعر شاعري ځان دپاره نه وي کوم ترجماني ده په دې کې دې کې تاریخ دی پکې دې کې کرنټ افیر دی دې کې ثقافت دی دې کې حسن دی دې کې ښکلا ده پکې دې کې ماضي حال مستقبل کیسې دي پکې او دې کې نصیحت یو پیغام دی نوي کول ته ډیولپمنټ لپاره ترقۍ لپاره نو په کار دی چې دا چاپ شي او مخکې نوجوان نسل ته دا وښیي خپله مرکه مخکې بوځو جاري ساتو یار حسین ساحل افریدي ستاسو په حاله ستاسو ناظر شینواري ستاسو استاد نو ناظر بابا یو خبره کوله چې زما درې شاګردان چې دي دا به ډېره ترقي کوي چې هغې کې یو ستر خاطر افریدی ستر خیبر افریدی او یو یار حسین ساحل افریدی یاد کړه دا راته ووایه چې ستاسو په حواله چې بابا کومه خبره کړې وه ناظر بابا نو تاسو کې څه کمالات لیدلي چې دا خبرې کړې وه او څنګه هغه ستاسو مطلب ظاهره خبره محنت هم وکړه هغه خبره هم سچ هم ثابته کړه څنګه وه ستاسو بابا تاسو بالکل دا چې شاعري خو ما د بچپن نه کړه خو په شاعرۍ کې په غزل کې یا په نظم کې چې کوم خاصیتونه دي هغه ما ته پوره نه وو جاګرتا د ناظر استاد برکات و چې غزل یاري هم راته وښاله د نظم دغه یې هم راته وښاله د ما یو حوصله افزایي وکړه نو دا د الله مهرباني ده د ناظر بابا و د حمزه بابا د محفل برکات او د ناظر استاد دغه استاذۍ برکات چې زه دغه مقام ته راورسېدم زه 24 غنټې که دغه نه شي په هر ملانده کې د مور و پلار سره زه دتم و نورو استادانو تم دعوا کوم د مغفرت او ما باندې ډېر لوی احسان دی د ناظر استاد ښه ساحل افریدي لیکلی دی په ساحل چاپې دغه په ساحل چاپې کې په حمزه بابا مې هم لیکلی په ناظر استاد مې هم لیکلی نو دا ما باندې حق و بالکل اوس هم را باندې حق دی دعوا هم ورته کوم او چې چېرته څوک رانه پوښتنه وکړي ورته چې دا د هغې برکات دی دا د چا د پاکې مینې برکات دی چې خیبر په نامه وړیو کې حساب شوه ډېر زبردست ډېر زبردست ښه ساحل افریدي تاسو یو شعر ما ځان سره لیکلی دی هغه درته وایم بیا درنه تپوس کومه چې دا شعر تاسو په کوم تناظر کې لیکلی مینوالو ساحل افریدي وایي چې همزولو زه به ورته ښکلې ښکارم همزولو زه به ورته ښکلې ښکارم ساحل په ما کې چې نیولې سترګې لکه موږ چې ساحل افریدي په حواله تحقیق کړو نو موږ ته داسې ښکاره شوه چې دا شعر داسې عشق طرف ته ځي نو لږ موږ ته ووایه چې دا شعر تاسو په کوم تناظر کې لیکلی نو ما په کابل کې چې رښتیا خبره یې خاطر نه پوښتنه وکړه چې خامخا هر سړي یو چوټ خوړلی او بیا چې هغه انتها ته ورسېږي شاعر ته جوړ شي نو دا تا نو ما ته یې وخندل چې امنشین صاحب دغه داره ترقي مخ په وړاندې روانه ده چې خره ته هم والمایه کېدای شي چې اول ویایي ترقي یې وګڼئ ارتقا را روانه و خر وګڼېږي و کار دله ونه ګوري نو بس هغه ټایم کې راز ښه دی په پرده کې که د مینې غواړې خوند په ډېره ډنډوره خبره زیان ته ورسېږي او بل شعر بیرته دا ویم چې وختونه تیر شول د ستم نښې دی نه زړېږي وختونه تیر شول د ستم نښې دی نه زړېږي دغ مې تازه په زړه د ستا د ګزار هغسې دی پوه شوې مینوالو ساحل افریدي په خپل دو شعرو کې ټوله افسانه بیان کړه موږ پوه شو مزید رازونو باندې پرده ښه چې پرته وي ساحل افریدي بل تپوس سره دا کوم چې تاسو ته یا تاسو نورو ملګرو ته حکومت طرفه څه اعزازیه میلاوږي نو دا خو زه ډېر افسوس کوم چې نه د پېښور خلکو د ملاکان خلکو دا ټولو و د شاعرانو حق دی که هر یو یې موږ په هغو باندې زړه نه بادوو خو موږ د خیبر ایجنسۍ او خصوصا د لوړ تحصیل شاعران سینیر شاعران اول زه د شپږو کتابو مصنف یم 2 چاپ دي دا نور چې که نه که څه حرس مې د دنیا د سیمو زرو نشته خو ځینې چارې د پیسو نه بغیر چېرته کېږي نو موږ که مالي امداد
دا اساسي د موږ منظورې شوې یا یې منظورې کي نو موږ سره به ډېره غټه نیکي وي موږ د شاعري به چې که نه نور هم پرمختګ بوځو او دا چې هر قوم ته هر ولس ته د پښتو ادب ته د شاعرانو د ښو شاعرانو ډېر ضرورت دی نو دا چې ما دا خواست دی چې موږ د خیبر خصوصا د لوړګي تحصیل دپاره د جام د تحصیل د باړې تحصیل دغو شاعرانو د اعزازیې منظورې شي او موږ له یې راکړی شي موږ د دغه خبرې نه محرومه پاتې یو سره د دغې باوجود چې زه خو چې لوړګي له راسمن چې سلګون قرضوم او بیا مې یو 15,000 روپۍ پنسن دی چې هغه پنسن کې ما غوښه نه ده خوړلې ټوله په همدغو قرضونو کې ورکړم نو دغسې د هر شاعر دا حال دی نو باید دی چې حکومت به موږ باندې خصوصي رحم وکړي خصوصي فکر وکړي او د لوړګي تحصیل دپاره د جام د تحصیل دپاره د باړې تحصیل دپاره دغو شاعرانو د اعزازي منظورې کړي دوستانو شاعر نه یوازې د معاشرې او د قوم ترجمان وي بلکې شاعر چې وي دا یو تاریخدان هم وي ځکه چې شاعر ترجمانی کوي حالات حاضره رپورټ کوي شاعر چې وي ماضي رپورټ کوي شاعر را روان وخت طرف ته اشاره کوي شاعر ښکلا رپورټ کوي شاعر چې دی نوی نسل او چې کوم زوړ نسل مخکې تیر شوی هغې په منځ کې بریجینګ کوي نو په کار ده چې په هره سطح باندې د شاعرانو مرسته وشي په خیبر قبایلي سیمه کې دلته کې تاسو ته پته ده بابای غزل امیر حمزه خان شینواري ستر مصری خان خاطر افریدي ستر خیبر افریدي ساحر افریدي او لالزاده ناظر شینواري وطن دی او د شعر او شاعرۍ او ادب لحاظ سره دا سیمه ډېره زرخیزه ده ډېر غټ غټ نوموړي شاعران دلته وخت په وخت پیدا شوي اوس هم پیدا کیږي او یار حسین ساحل افریدي په شان نورم داسې ډېر شاعران دي چې هغه د مالی لحاظ مالی حالت خرابېدو له وجې نشي کولی چې خپل امروزه ژوند ښه طریقې ښه ډول سره تیر کړي او په تیره کتابونه چاپ کړي نو موږ غوښتنه کوو چې فاټا سیکریټریټ کې چې کوم کلتوري څانګه ده او سره ځایي ډیپټي کمیشنر دی او داسې ادارې چې په شعر او ادب باندې کار کوي چې هغه راشي او دوی له نه یوازې اعزازي ماهانه مقرر کړي بلکې دوی کتابونه هم چاپ کړه انشاءالله چې موږ به دا سلسله جاری وي ساحل افریدي خو د علم خزانه ده د ادب خزانه ده په یو پروګرام کې دا کافي نه وای چې موږ د ټول ژوند څېړلی وای موږ کوشش وکړو چې مین سوالونه تر وکړو انشاءالله چې بله ورځ به بیا راغواړو بیا به تر پوښتنې کړو زه یار حسین ساحل افریدي تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې موږ له وخت راکړ ډېره مننه ډېره مننه الله دې تاسو خوشحال و آباد لري راحت صاحب و هجرت افریدی و راحت شنواری الله تعالی تاسو له نورې کامیابي هم ډېر کړي ډېره مننه عزتمن شي مینوالو د ساحل افریدي په دې شعر باندې د پروګرام خاتمه کړم او انشاءالله بیا به درنه اجازت غواړم شعر دا دی چې دا د ستا د مینې د چپو اثر دی ساحل افریدي وایي دا د ستا د مینې د چپو اثر زه یار حسین څه په ساحل پاتې شوم همداسې د ساحل افریدي که نه دا د ستا د مینې د چپو اثر زه یار حسین څه په ساحل پاتې شوم مینوالو یار حسین ساحل افریدي همدې شعر سره موږ تاسو نه د خاطر افریدي مزار نه صدوخیلو نه اجازت غواړو انشاءالله بله ورځ به یو بل شاعر سره مرکه وړاندې کوو تاسو په خدمت کې به معلوماتي رپورټ وړاندې کوو زه خپل همکار هجرت علي افریدي هم ډېره شکریا ادا کوم د الله په اماد ښاد آباد او بریالي اوسئ ډېره مننه